د جنرل باجوا چې دی یاداشت تللی دي چې په دې خبره کې څومره حقیقت دی. نن سبا په سوشل میډیا باندې دغه هم چلیږي چې د جنرل باجوا چې دی د یاداشت چې دی دا تللی دي، او دا د یو صحابي د طرفه چې دی دغه دعوه شوې ده چې د هغه یاداشت تللی دی او هغه خپل رشته دار چې دی دا نه پېژني. خو که تاسو څه ورځې مخکې وګورئ نو دا خبره هم راغلې وه چې جنرل باجوا چې دی هغه په غسلخانه کې ارتاو شوی دی او د هغه چې دی سر لګېدلی دی. لږ ورځې مخکې چې دی دغه بیان چې دی دا په سوشل میډیا چلیدو نو د هغه سر چې دی دا خو لګېدلی و، هغه خبر راغلی وه. اوس چې دی د دغه صحابي د طرفه دا خبر راغلی ده چې د هغه یاداشت تللی دی، د هغه سر چې دی دا لګېدلی، نو مازغو له به یې لازم زور تللی چې مازغو له تللی د هغه یاداشت چې دی دا ورسره تللی دي. نو هغه خپل نږدې رشته دار چې دی دا هم نه پېژني، لکه ښځه بچي چې یاداشت لاړ شي بیا سړی ښځه بچي یو کس چې دی هم نه پېژني، نو خپل رشته دار چې دی دا نه پېژني. او دا زموږ د ملک آرمي چیف و، دلته کې چې دی هغه چې په وردي ورسره وه نو ښه په تکبر کې چې دی په دې ځمکه ګرځېدو. نو د دې سره موږ دا سبق واخیستو چې په دې ځمکه باندې چې دی په تکبر باندې ګرځېده نه دی پکار. هر سړي له چې دی زوال راتلی شي. دا تاسو وایئ دی د دې ملک نه د دې د وجې نه تلو چې دلته امن نشته او هلته کې امن دی. نو د امن دپاره چې دی دی هغې ملک ته لاړو او دلته کې چې دی د ده سره اوږده وه خو دلته کې امن ده نه راواستلو چې زه دلته کې واوسېږم، خو دی هلته لاړو. چې هلته لاړو نو هلته کې چې دی دی ارتاو شو، سترې ولګېدلو، اوس چې دی د ده نه یاداشت لاړل. امن ورته دی خو د ده سره صحت چې دی دا وس نشته. نو امن یوازې هم نه دی پکار، صحت چې دی د هغې دپاره ورسره هم پکار دی. بل لا چې په دې ځمکه باندې څنګه چې ما تاسو ته وویې په تکبر ګرځېده نه دی پکار. هر سړي له چې دی زوال راتلی شي. تاسو راسره هم خپل رایه چې دی دا لازم شریک کړئ.